الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما محترمو مشرانو بزرگانو دوستانو او د سیدہ فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سا نسبت لرون کی زما خویندو میندو د قرآنی مجید د دو متفلق مقاماتنا د تلاوت غ سعادت میں حاصل کرو چې په کم کې الله رب العزت د هغه نارینه او د زنانه هغه ذکر کړي دي چې کم د الله په در کې کامیاب شوي دي. هر هغه نارینه او زنانه چې د هغوی ټول زندگی او ژوند د پیدایش نه والی تر وفات پورې د سرکار دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن او د حدیث په مطابق مالی تیر شي نو هغه نارینه او زنانه د الله په در کې قبول شوي دي. هغوی ته مقام او مرتبه ملاویږي. زمنګ اسلام یو خپل دین دی، قرآن د الله کتاب دی. په دې قرآن په دین اسلام کې الله رب العزت زمنګ زنانو لرا یو خاص شان مقام احترام او یو لوړ مقام ول ور کړی دی. وګورئ چې په زمانه جاهلیت کې د اسلام د راتللو نه مخکې د قرآن د نازلې دلو نه مخکې زمنګ د زنانو سره څه عمل وکړو. د زنانو مثال پس شان د ساروي او د ګډي بيزيو چا به هیڅ تبوس نه کو. څنګه چې نن په بازار ته منځو او د هغه زینه یو ګډو بيزه چي ده په پیسو ماري واخلو او هیڅ قدر او قیمت نه وي، هم دغه شانتي رویه او دا طریقه با د هغه وخت زنانو سره کېدلو. لیکن کله چې خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راله نو زنانو لره هغه شان او مقام ورغلو چې هغه زنانا چې هغه د کندو په کپرو کې پرته وا هغه د عزت په تاج مالکین ولا او د زینت هغه تاج ور پسر کو. او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا غید تعلیم او تربیت حوالی سره نارینه لره حکم ورغلو چې تاسو په کور کې کمې زنانه دي ماشومان دي دا غي سره به مخ کې سلوک کېدلو. وس اسلام رااله قرآن رااله هاغه زنانه چې تاسو په کور کې پیدا شي هغوی لره تاسو اسلامی تعلیم او تربیت باور کوي نو الله بس تاسو شان او مقام اوچت کی او دا غوی بم شاد او مقام چي دي اوچت کی. د خوږ نبی عليه الصلاه والسلام فرمان دي چې هر هغه پلار چې چاله الله رب العزت ود نور ور کړی دي او داغه کس داغه دوانو نونو هغه درې حق ادا کی
نو زما پیغمبر فرمایلی دی چې لار شز ما هغه امتی تدا اعلان وکا د قیامت پر ورځ به دا د ما سره د یو ځای څنګه چې دا دوه ګوتې خپل منځ کې یو ځای دي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم پلان الله دونه ورکړي دي هوا غي درې حقوق ادا کی. اول دا چې خلوم ولکی دي یعنی د صحابیات او د ازواج مطهرات په نومونو مال خدمونه ولکی دي فاطمه زینب رقیہ ام کلثوم او بهترین نمونه ولکی دي. او دویم دا حق الله ادا کی چې بهترین تعلیم او تربیت ولوکی هاغ تعلیم او تربیت چې په کم د ازدکړې سره چې الله او د الله د رسول غلا رو پیجنی. او درېمه خبره دا چې کله دا ما شمانی چې د بلوغت حتی ورسیږي او په خپل کورونو کې آباد کی. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او زما صحابه کرامو لا شز ما هغه امتی تدا اعلان وکي چې هغه به د قیامت پر ورځ د ما صد سي نږدې وي څنګه چې دا دوه ګوتې خپل منځ کې نږدې دي. چې کله اسلام رااله نو الله زنانه ولرا شان مقام ادب او احترام ولورکو. هاغه زنانا چې دا هغه بچا تپوس نه گاو قرآن ولا مرتبه چې دی اوچه دغړلا نن وای چې میرا جسم اور میری مرضی نبستا جسم چلیږي او نبستا مرضی چلیږي پدې جسم ماری به د قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام او ان شاء الله تعالی دغه سیرت بچلی. پردے ولا ورکلا او د پردے په متعلق ماری الله رب العزت څه فرمایلی دي فرمایا یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. دخوک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې حضرت عمر ناشته او حضرت عمر عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آل بیت الارض پر دی اهتمام پکار دے. نو دا الله رسول عرض وکړو عمر تا خو ما د خبر وکړلا. نو حضرت عمر عرض وکړو یا رسول الله زما مشوره وتا قبول کړلا زما تجویز تا په دستخط وکړو خدا قانون جوړ شو کنا. نو دا الله رسول ورته ارشاد فرمایلنا عمره قانون په فرش مالی نه جوړیږي قانون خدا الله په عرش مالی جوړیږي. ترسو پوری اللہ رب العزت قانون نہیں نازل شوے ترہاغ وقت پوری عدت پر دیاغا حکم نہیں نازل شوے زیخ پل طرف نچ دے حکم نشم ورکولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان شو چی وس بس کی گی پتنگ وقت کی قرآن مجید آیت کریمہ نازل شو او فرمائل یا ایوہ النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. اے خوگا پیغمبرا حکم ورکلا خپلو بیبیانو لرا خپلو بیبیانو لرا حکم ورکلا او حکم ورکلا خپلو نونو لرا لوری نه یاد کړي نونه یاد کړي دي. لور او په نونو کې څه فرق دی یو او د سلورو کې کوم فرق دی هغه په لور او په نونو کې فرق دی. لور یونا او نونا سلور دی جمع دی. نو اللہ رب العزت داو فرمائل وبناتک هاغ اللہ تعالی پتود قیامت تنزدی بس خلق دس رازی سخلق بد سرازی د پنج تن پاک غا چاغو بد پیغمبر دی یو لور د حضرت فاطمه غ اقرار کئ او د دریو نونو هغه به انکار کوي زینب رقیہ ام کلثوم. نو د قران مجید په دې آیت کریمه کې اشاره وشولا د جمع سی غیر وسلا چې ترسو پوری بد پیغمبر د سلور وانو نونو ماری ایمان نه راوړی نو په هغه وخت پوری به تاسو مکمل مسلمانان نشي جوړېدلې. وی فرمایل وبناتک ونساء المؤمنین او د آل ایمانو
दु मुसलमानानु जनानाओ लरम हुक्म वर्गला या अल्लाह दुई लस्सो हुक्म वर्गमा दुदी जनानाओ दपारा सो हुक्म दे वे फरमाइल युदरीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन एद मुसलमानानु खजो तासु लरदा हुक्म दे तासु सरतोर सरौ कुलाव मखुना दुकूर नबार मवजई तासु मगर जई तासु द इस्लामाबाद और द पेखबर प मार्केटनो बाजारों के सरतोर सरौ कुलाव मखुना मगर जई पगलो पुकसो के सरतोर सरौ कुलाव मखुना मगर जई वने जिस तासु सरतोर सर द कोर नबार वतन प फर्श माली दो उमर गैरत न बर्दाश्त कई नु पार्श माली बद अल्लाह गैरत से बर्दाश्त की नु द कुलाव और द सरतोर सर न कुरानी मजीद मना करेदा नंच सरतोर सर गर्दे नु हागे ता तरक्की में लिखेगी द जहालत में तरक्की खेले जहालत तो तरक्की में लिखेगी हालान की दा तरक्की न द तनजुल ले सफर मायदी थी अल्लामा इकबाल मरहूम कि तरक्की की हवस से चा गई आंखों में जब चर्बी वरम को तूने समझा फरबगी अजरागी नादानी तरक्की के न इसको दीन का जिसमें तनज़्ज़ुल हो यह सूली पे चलना रूह की करना है कुर्बानी। वाखिर दावाना।